نبی علیہ السلام او فرمایل چې کله مړی وشي نو واویلا باندې کې یو حدیث کې راځي چې کله خلک چغې شروع کی واویلا شروع کی پزان گریوانونه شلي نبی علیہ السلام او فرمایل لیس منا من حلق ومن سلق ومن خرق د عربو عادت دا چې کله به انسان وفات شو نو وخته به ولا بیا او خرول په مرګ باندې سر به ولا گنجې کو نبی علیہ السلام رد وکړو چې دا رسم ټیک نه دی کم انسان چې د مړی نه سر گنجې کو دا زمون د امت نه دی دا زمون تابعدار نه دی رد وکړو ومن سلق رفع الصوت عند المصیبه دا غم په وخت کې چغې وایي ځان وخل واویلا کول څوک چې دا کوي نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت نه دی ومن خرق او څوک چې کپڑے پزان شلي دومره د غم اظهار کوي پزان کپڑے شلي زمون د پښتو معاشره کې دا خبره شته یو عجیب شور شغره به جوړ کړي چې سچل کیو شي راپروزي سو پیره دا چل شوی نو د مړی نه خلکو توجه دي تراشي او زنانه وی یا سړی وی هسپتال ته ورسي دونه شور شغب ته ضرورت دی درې ورځې پس د نبی ایری بیا خپل مزو چرچو کې نو ورپسې یو دوه رکعاته نفل کې نو ورپسې بیا چرته خیرات کې نو ورپسې بیا چرته دعا کې او اوس ته غوبل ته دی وګوره غم پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله د حضرت ابراهیم زویو د مرګ خبر رالو نبی علیہ السلام سترګو مبارکو نه اوښ کې روان شو صحابه تاسو کو د الله رسول تاسو هم جاړې نو یې فرمایل چې دا د رحمت اوښ کې دی معلومیږي دا کو بلا اختیار د انسان د سترګو نه اوښ کې روان شي نو خیر دی مثلا نشتا ولې دا د جدای دا غم ډیر سخت دی ستانه پلار لاړ شي ستانه مور لاړ شي خور ورور جدا شي او دسې جدایي راشي چې بیا ملاقات نشي کېدی نو کو بلا اختیار تا اوجړل خیر دی سترګو نه دی اوښ کې لاړې خیر دی خو لیکن چغېوال کفري کلمات دخلې نه اوښکل دین شریعت منع فرمایلی دک شان حدیث مبارک کې راځي ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه غور سره اورا کله چې انسان مړ شي او د اهل او عیال د پسې جاړي نو د اهل او عیال د جړا په وجه د میت ته مړی ته په قبر کې عذاب کیږي دلته پسې جاړي ته الدوال اغخوي محدثین فرمایي او یو انسان په خپل جون کې دا وصیت کړی دی چې زمړ شه ما پسې بګوره خډیر جاړي قسم دا مخونه بتړه کوي وصیت یې د جړا کړی دی نو دسه انسان سے کله مړ شي او خلق ور پسې جاړي نو دا د خلقو د جړا په وجه دا سړی په عذاب کې مبتلا وي خاص سزا بخوري ولې د وصیت کړی او کو یو انسان وصیت نه کړي خلک په جون کې منع کړي چې جاړې ما ګناه ده خپل هم دسي واویلا نه کړي بدی غني او خلک منع کړي نو کو دسه انسان وفات شو او خپل اهل او عیال ورپسې جاړي نو دغه جړه په وجه باندې بوز دی انسان دا د قبر عذاب نه کیږي مون خلق مې کو چې دا سیمه کوي ستاسو زله خبره بس صحیح شو غم وکا استغفار ورپسې وکا ذکر اعمال ورلو کا نو اس کو مونږ ته الله رب العزت مرګ را نصیب کی د شهادت نو کو څوک جاړي بل فرض نو دا غي د جړه په وجه باندې با مونږ ته عذاب نه کیږي مون سره به خپل اعمال او معاملې کی نو اوس خپل اهل او عیال ته وایو چې داسې چلونه بنه کوي اهمه مسله اخیری دا ده چې کله انسان وفات شي نو زمون اهل او عیال دغه کور ته لاشي جنازې لا غي سره غم راځي لا نو بده کې دا مسله ضروری ده چې